یو خو ما درته تېره جمعه ویلي اوس هم درته ویم چې دا روژه د پېشمني لږ مهرباني کوئ، په وخت باندې پېشمني بندوئ. ډېر خلک چې هغوی بانک سره اوبه څښي، ما تېره روژه هم د جمعه ویلي بانک خو په سبا کې ویلي کېږي، د سبا د خطو نه پس بانک ویلي کېږي. نو د سبا د خطو نه پس چې د اوبو څښلې نو روژه دې لاړه برباده دې کړه. اوس خو نن سبا نقشې لګېدلې په دې جوماتونو کې ځای په ځای، یو نقشه ځان سره کور کېدې، یا د ورځې په جومات کې ګورئ، خپل ټیم معلوموئ، د دې مطابق فیصله کوئ. دویم دا دی ډېر خلک دا تپوس کوي په روژه کې لمبل روژه ماتېږي که نه؟ په لمبلو روژه نه ماتېږي. که څوک لامبي د غریب تږی دی، یا مثلا وجود ته تکلیف ته او دی اولامبي، یا د بل ضرورت ته وجه نه لامبي، هېڅ نقصان نه راځي. صرف دومره د فقهاو یو جزیه لیکلې ده، که یو سړی د تندو د ختمولو دپاره په اوبو کې غوټې وی نو مکروه دي. پرېږده چې لکه یو پوټې تنده دي وي چې ثواب دې زیات وشي، هم دا تنزیهي مکروه دي، نقصان پې روجې ته نه رسي. به هر کیف روجه پې نه خرابېږي که یو سړی لامبي، که یو سړی سر غوړ کړي په دې هم روجه نه خرابېږي. اگر چې بعضې سړی سر غوړ کړي نو په دې حلق کې د هغه غوړوالې محسوسوي، یا سترګو کې رانجه واچوي، نو په دې حلق کې که دې داسې ناري کړي او خراج کې راوغورځوي نو په هغې کې د رنجو هغه اثر راځي، په دې روجې ته فرق نه راځي. ښه، سر غوړولو باندې یا په سترګو کې دارو واچوي یا په سترګو کې رانجه واچوي، دې باندې روجې ته هېڅ قسمه فرق نه راځي. که په یېره چا څوک خوړل روجه پې نه خرابېږي، او که چا خوړل په یېره چا خوړل نو ته به ورته یادی که به نه یادی؟ نو فقها وایي که سړی مضبوطه ورته یاده که یا لکه روجه دې ده، او که سړی کمزوری بوډا یا بیمارو یا د صحت نه کمزوری دی مې یاده ورته، خدای وله روزي ورکوي، پرېږده چې اخري، په یېره روجه نه خرابېږي. او که په غلطۍ باندې ته روجه ماته شوه، غلطۍ او یېره کې فرق دی، یېره کې د سړي نه روجه یېرئ، او په غلطۍ کې په خطا کې ورته یادی. لکه مثلا سړی په غسلخانه کې لامبي او دا بوجۍ خولې ته مخامخ شوه، روجه یاده ده، او غلطۍ سره خولې ته په قصد نه په خطا او په غلطۍ هغه اوبه حلق ته لاړئ، نو په دې روجه ماته شوه. خو صرف یو روجه به نیسي، کفاره پې نشته، ځکه د قصدن دا کار نه دی کړی. غوږ کې کله چې اوبه لاړې نو په دې روجه نه ماتېږي. که یو سړی پوزه کې اوبه اچوي نه خرابېږي، خو که بره دې راښکلې او دا تیرې شوې نو روجه دې لاړه برباده شو. که یو سړی غاښ وباسي په روجه کې، پرون ما نه چا تپوس کړی په ټیلیفون زه کوم، نو په غاښ وښکو روجه نه خرابېږي، خیر دی، خو احتیاط دې وکړي. هغه انجکشن کوئ نو په دې روجې ته فرق نه پرېوځي. احتیاط دې وکړي، احتیاط دا چې هغه دارو یا وینه تیره نه شي. که هغه دارو یې تیر شو نو روجه ماته شوه، یا هغه وینه چې غاښ نه روځي هغه تیره شوه نو بیا روجه ماتېږي. نو احتیاط دې وکړي، نور په نفس غاښ وښکلو روجه نه ماتېږي. که د یو سړي لوګی تیر شو، په لاره روان دي، چا خشاک بل کړی دی، لوګي هغې بې اختیاره تیر شو نو په دې روجه نه ماتېږي. او که قصدن یې لوګی راښ کړه لکه سیګرټ نو روجه یې برباده کړه، روجه یې ماته کړله. که د یو سړي دوړه تېره شوه روجه پې نه ماتېږي. که یو سړی د مسالې کار کوي او د هغې هغه دوړه یې تېره شوه، یا د دارو درملو کار کوي، یو حکیم صاحب کیپسولو کې دارو بندوي او د هغې هغه دوړه یې تېره شوه، یا یو ښځه ده او په چج باندې هغه دانې پاکوي او د هغې دوړه یې تېره شوه غیر اختیاري، په دې روجې ته نقصان نه رسي. خو یاره احتیاط دې کوي، په روجه کې د دې څیزونو نه ځان ساتي. انجکشن باندې روجه نه ماتېږي، که د مټ دی او که د رګ دی او که ډریپ ولې نه دی. دا د علماو فیصله د مفتي شفیع صاحب رحمت الله علیه د ډېرو ډاکټرانو نه او د علماو کمیټي کې نولې او په هغې کې فیصله کړې ده. مولانا شریف علي تانوي صاحب او مفتي شفیع صاحب ټولو دا فیصله کړې ده. نو په انجکشن باندې د رګ یو انجکشن چې د ملا دې تیر کې ووایي، د ملا په دې تیر کې هغه نیغ په نیغه مازغو ته رسي نو په هغې روجه ماتېږي. یا که سر د چا سوري او داروی پکې واچول او مازغو ته ورسېدل بیا پې روجه ماتېږي. یا خېټه د چا سوری وه او داروی پکې واچول او خېټې ته یا معدې ته ورسېدل روجه پې ماتېږي. نور که یو سړی وجود غوړ کړي او هغه غوړوالی دننه یا د واورې مشین کې ودرېد او هغه یخوالي رطوبت وجود ته دننه هم ورغی، په دې په روجه کې فرق نه راځي. که د یو سړي په غاښ کې غوښه نښتې ده او په ژبه هغه غوښه ده را جدا کړه او تېره یې کړه، نو که دا د چڼې برابر وه، د چڼې یا د هغې نه زیاته وه، نو روجه خرابېږي.
او که د چڼې نه وړه وه نو لږه وه بیا روژه نه خرابېږي او که بار یې راوښکه بار یې راوویسته او بیا یې تېره کړه نو که لږه یې که ډېرې روژه خرابه شوه یو سړی خوله وینې شوه او لاړې تېرې شوې ډېرې زر نورې لاړې توکي که چرته دا وینه د دې لاړو برابر وه یا وینه په لاړو غالبه وه نو بیا روژه ماته شوه او که لاړه پې غالبه وه د وینې رنګ پې کم و نو بیا روژه نه ماتېږي په الټو روژه ماتېږي که نه ماتېږي نو دې کې لوی تفصیل دی د علماو پکې لوی اختلاف هم دی خو چې کوم راجح قول دی هغه درته وایم اسان غوندې که چرته چا قصدن الټی وکړې تالو کې ګوته ووالو الټی وکړې او په ډکه خولي قصدن الټی وکړي او په ډکه خوله په دې روژه خرابېږي ماتېږي او که قصدن نه بې اختیاره وله الټی رالي بیمار دی غریب یا زنانه بعضې وخت کې الټی کوي یا نارینه دی الټی وله رالي بې اختیاره قصدن نه په هغې روژه نه ماتېږي که لږي که ډېرې او قصدن باندې اله ماتېږي چې په ډکه خولي که په ډکه خوله نه او لږې وي بیا پې روژه نه ماتېږي که چرته ستا خولې له هغه ترخې اوبه رالی زیړې توکه خو که واپس دې تېرې کړې روژه دې ځان نه برباده کړه لاړې که یو سړی په خولې کې جمع کړي او تېرې کړي روژې ته نقصان نه رسوي باید سړی اودس وکړي او خوله لاړې توکي او بیا هم په دې خوله کې څه معمولي هغه اثر غوندې پاتې نو بعد مې لیدلي چې هغې په کپړه باندې بیا جبه وچوي نه په کپړه جبه مه وچوه خیر دی که هغه اثرات تېر شي په هغې نقصان نه رسوي پوزه بره راښکل خو ښه نه دي قبیحه کار دی خو که یو سړي پوزه بره راښکله او دا ګند یې تېر شو نو په دې هم روژې ته نقصان نه رسي یا مثلا یو ښځه ده هغه ترکاري سکي نو علما لیکي چې که خاوند یې سخت طبیعته دی نو خیر دی ترکاري سکلی شي خو تیری به نه توکي به روژې ته پې نقصان نه رسي او که خاوند یې سخت طبیعته نه دی نو ځان دې ساتي ترکاري دې نه سکي خو د مالګې کمې زیاتې دی لکه کمه دې ور واچوي که نه ماښام به پوره کړي د کم علاج کېږي او د زیات علاج نه کېږي دا یو څو مسایلو ماشې دې مری ته ننوت غیر اختیاري تیر شو یا مچ دې مری ته در ټوپ کړی غیر اختیاري تیر شو نو په دې هم په روژه کې فرق نه راځي دا بعضې مسایل زما ذهن کې و چې کم زمونږ په دې وطن کې مروج مسایل دي یو ځوان زلمې سړی ناجوړه دی دی به څه کوي دی د مسلمان ډاکټر ته رجوع کړي هغه مسلمان ډاکټر چې ګورې په خپله روجې نیسي هغه ته دې رجوع کړي که هغه ورته ووایي چې ستا دا بیماري داسې ده چې یا تمرې او یا زیاتېږي روژه مه نیسه بیا دې نه نیسي خو د ځوان زلمي چې روژه ونه نیسي په فدیه کار نه کېږي دی چې جوړ شو دا روژې به بیا نیسي او که پکې مړ شو نو خلاص سره خبره که لس ورځې جوړ شو د نه نیولې د هغه لس ورځو روژو پې پورې دي او که بلکل اډو جوړ نه شو په دې بیمارۍ کې مړ شو هېڅ هم نشته او بوډا سړي که روژې ونه نیولې نو په بوډا سړي فدیه شته ابه د یوې روژې فدیه ورکوي د یوې روژې فدیه څومره ده یوه سرسایه په کم 2 کیلو اوړه یا د هغې قیمت په کم 2 کیلو اوړه یا د هغې قیمت دا د یوې روژې فدیه ده خو ګورې که چا د سار نه روژه نیولې ده او قصدن یې ماته کړه ویې خوړه یا قصدن بیبي ته ورنږدې شو یا قصدن یې اوبه وڅکلې نو د هغې بیا 80 روژې کفاره ده دغه به هم نیسي او 80 روژې به نیسي بیا ګرانه خبره ده نو دا د روژو متعلق څه بعضې مسایلو درته مې ذکر کړل کوشش کوئ چې په روژه کې الله راضي کړي ډېر د برکت میاشت ده عبادت پکې وکړئ تلاوت پکې وکړئ ختمونه پکې وکړئ ذکر پکې وکړئ درود شریف پکې ووایئ او د غیبتونو او دې څیزونو نه پکې ځان ساتئ